د مصر یو قبطي یو غیر مسلم سړی د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په خدمت کې حاضر شو. عرض یې وکړ چې زه جناب ډېر فریادي یم او د ظلم نه د پناه اخیستو دپاره راغلی یم. حضرت عمر رضی الله عنه ته وفرمایل عست معاذن، تا خو یو ډېره غټه پناه واخیسته، یریږه مه. دې نه بس واقعه بیانوي چې عمرو ابن عاص رضی الله عنه زوی ما سره د منډې مقابله ولګوله. زه د هغه نه مخکې شوم، نو د هغه زوی زه په کوړو باندې وهل شروع کړم او ما ته یې ویل چې زه د سردار زوی یم. حضرت عمر رضی الله عنه فوراً د مصر امیر عمرو ابن عاص ته خط ولیږه چې هله زر حاضر شه او خپل دغه پلانې زوی ځان سره راوله. هغه حاضر شو. چې راغلی حضرت عمر رضی الله عنه دغه قبطي راوغوښته، کوړه یې له لاس کې ورکړه او ته یې وفرمایل چې ووهه دغه د سردارانو زوی. حضرت انس رضی الله عنه د دې حدیث راوي دی، وی قبطي د عمرو ابن عاص د غزوی وهل شروع کړل او وی موږ هم په دې باندې راضي وو چې دا خامخا ووهي تر دې پورې چې د دې قبطي لاس تړی شو، نو په خپله باندې یې پرېښوده. د دې نه بس حضرت عمر رضی الله عنه دې قبطي ته وفرمایل چې اوس دا کوړه واخله او د عمرو ابن عاص په سر باندې کېږده. قبطي ته وایي چې جناب زه خو د زوی والی وم، ما خو د هغه نه خپله بدله واخیسته، عمرو ابن عاص خو ما داسې نه دي ویلي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عمرو ابن عاص ته وفرمایل منذ کب تعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، د کله نه تاسو خلق غلامان جوړوئ او حال دا دی چې هغه د هغوی میندو آزاد زیږولی دي. دغه د حقیقت د حضرت عمر رضی الله عنه عدل او انصاف